الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين محترم حاضرینو ددے الڈن ڈیرائے بٹخیلے ملکن سوات او دخواوشانا راغلو مرگرو دستاسو ډیر مشکور یم چې تاسو نن دې مرګرو لا حوصله افزایي کړې ده په دې ځای کې مولانا حسین احمد او زمونږه نور مرګري چای کال بکال دا اجتماع منعقد کړي په دې اجتماع کې نور څه مقصد نه و صرف دا چې هغه دعوت او هغه آواز چې هغه د انبیاء علیهم السلام چې هغه خلکو ته ورسي د خلکو د عقیدې اصلاح شي د خلکو د عمل اصلاح شي یو اجتماعیت یوواله اتفاق اتحاد ښکار شي او خلکو ته خیر او فائدہ ورسي زمونږ دعا ده چې کومو مرګرو تکلیف کړی دی دې ځای ته راغلي دي کوم علماء خطباء حضرات چې خپل قیمتي وخت د دې ځای دپاره وقف کړی دی او د دې ځای انتظامیه او مرګري چې هغه ځان د شپې او د ورځې کړولی دی الله دې هغه له اجر عظیم ورکړي او الله دې تر مرګه پورې زموږ نه دا کار د توحید او سنت واخلي قانون دا دے چې دنیا کې دوه قسم خلک ژوند تیري
یو عقلمند او خيار انسانانی او دویم بیوقوف او کمقل خلقی. بیوقوف او کمقل خلق کائی او طرف تا روانی او تپوستے ہو کہ چرتا زی یروی پا پتا نیم پو خواسی چکر لراواتم نو او تا اخبر لارم نہیں معلوم اخبر مقصدم نہیں معلوم او اکثر پا کی وی وقت لانڈو ما قیمتی شے چاگا وقتو داغی قدر او داغی احترام داغ سرنی او دا غواړي چې دا وخت په سباندی تیر شي نو اکثر په له لعب باندې پاکارونو باندې چای کې صفای داوم نه نو پای باندې هغه وخت تیرږي او وخت ضایع کی. عقلمند او خيار خلک هغه چای قدم اخلي نو مخکې قدم ته سوچ کوي چې زما د مخکې قدم مقصد بسی زبا سکوم زما مقصد بسی زما ټارګټ بسی او بیا غیله به لار ګوري چې زما لار به کومه چې زه په هغې باندې خپل مقصد ته ورسم. د عقلمندو خلکو مقصد په دې دنیا کې دوه څیزونه دي. یو دا چاگئی دا گوری چه زدا کار کوم نو بدے کے زید دنیا دا پارا کوم او گزید آخرت دا پارا کوم. که دنیا دا پارا کئی نو آز سبزائی دکان وہاں چاہیے او چه سبزی وردس خاشی یروی دا دا گٹے ندے زبا دا کریانی دکانو کم دا کریانی دکان کے گٹا نہیں نو آگا وی زبا بل سا کاروبار روان کم نو آیاو کاروبار بریدی او بلکی او اخیری کی چکم کاروبار دا گٹی او پائی که دتا سرمایہ کم او گٹا دیر رازی نو آگا کاروبار تلاس واچئی دیر پارا چزاو زما بچی بلتا محتاج نہیں زما بچی بل تلاسو ننیسی. یو حدیث کے امراضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انتظر ورثتک اغنیاء خیر من انتظر معلتا یتکففون الناس. چه تخبل اولاد ماڑ پریدے دا خدا دا آغینا چه تیوگی او نهار پریدے او سبای بل تلاس نیولی چه مالا خیرات راکا او مالا صدقات راکا او مالا صدقہ راکا. قرآن کریم کی ہم منگتا دی طرف تا اشاری کئی. حضرت حضر او حضرت موسیٰ علیہ السلام روان دی اگدہ واقعہ قرآن کریم ذکر گئی او زلنڈا لنڈا خبرہ کوم اگدوم نام کشتای واد آغی تختای ما تکڑا یو ڈاکو غلو آغی وج او چه مخ کی راغلی دی نو یو دیوال پریوتے دے موسیٰ علیہ السلام یوازے نو مرگری ورسرو کله جی موسیٰ علیہ السلام یوازے ہو نو سورہ قصص کے دا آغی ذکر راضی اللہ سورہ زو گئے دے او دا یونی دا لاندے کیناس او موسیٰ علیہ السلام وی ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر. اللہ قدم آگا ڈھوڑا راکے زه محتاج ما اوگے شوے ما خوچاتے لاس نونی ولے خوچے کل مرگری ور سرو نو قرآن وی استطمع لا فابو یضیفوهما دا کلی والاو نے ڈوڑای غوختا غی انکارو گا بخیلانو او ڈوڑای ور نکڑا. موسیٰ علیہ السلام سوالگر نو و دا خبلو مرگرو دا پار دا مرگرو غم ور سراو نو دا غی دا پار غوختے وا
هغه سره دی چې ډوډۍ ورنکړه خو حضرت حاضر اړم شو یو دیوال پریوزی نو هغه بیا آبادو هغه برابرو موسی علیہ السلام ورته دا ولیکه دا دیولیو دای خو ډوډایم چاله نشي ورکوله نو حضرت حاضر ورته وای فاما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه فاما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا هر چې دیوالو نو غود یتیمانانو وكان تحته كنز لهما داغی دلاندی داغی خزانه پرتا وكان ابوهما صالحا پلار نیک سړیو دا وكان ابوهما صالحا ورپسې ولي وای دا دې دا وای یو چال دې د هر دینو بیبي غر کیږي نوال دې نو وای چې خاوند نیک سړی دی که په وسیله خلاصې دی نوال دې اخلاص شوی وا چې ته وسیله ګرځې وسیله نه ده دا ما او تا د چل خی چې کوم پلار اولاد له رزق حلال ګټلې هغه ډېر نیک سړی دی تش پدې نه چې سترګې تورې ګړي بډې والی اولاد په کوڅو کې سوال گئی او دیس برګ شوی دی هغه نیک پلار دی چې هغه اولاد له سو کړل زکوی وکان ابوهما صالحا نو دنیا کار سړی کوي خو دې له کوي چې زاو زما اولاد خو ژوند تیرږي او سبا بل ته محتاج نشي بل ته سوالو نگی بل ته لاسو ننیوی هوښیار سړی چې دوست نیوی نوم سوچ کوي چې دا دوست به زما دنیا کې پکاريږي او دین کې به مې پکاريږي نو چې دنیا کې پکاريږي په غم خادای کې په خبدا کې په وخت ضرورت کې نو دوستی ور سره کوي او چې دیندار نو دې براته دعا کوي دیندار دی او نیک سړی دی و چې نه دنیا یو نه د دینی نو هغه سره دوستی کې داسې ځان له دوکا ورکې چې نه د دنیا کار کې پکاريږي او نه د دین دی اتوا دا مې مرګره او دا مې دوست دی دا ته ځان له دوکا ورکې نو سړی یا دنیا کار کوي یا د دین او بنی نو انسان چې الله پیدا کړی نو دای دغه د اجتماعیت ماده اچولې ده سپه په یو کور کې आवाज ساتنه خوشاله وي خو کور ته کدی بل سپه راوست نو دی بلس کاله आवाजي خو بل سپه دی راوست نو پاګه ور کوټکی سانډاو میخه په کور کې आवाज ساته خوشاله وي وګبل میخه دی راوستا سنډا دی راوست نو دیو تخکرړه مې وایي یو انسان دی چې دی आवाज خوشاله ني د دې وجه الله ولا وادر واکړه بچي ولا ورکړي دي اجتماعیت باندې خوشاله کم انسان چې په اجتماعیت نه خوشاله بعضی مليانی یاره موږ به انفرادي کار کوو تنظیم ترې دا غوي دا انسان نه یو که انسان ونه دیو په اجتماعیت خوشاله و اچھا دا وی आवाज نو دا غوی دی یا سانډا دی دا انسان نه دغه اته وګورای کې به انسانیت خو نه نه بیا هغه کې به زناور خو نه انسان لا چې سزا ورکې نو قید تنهایی کې واچو چې اوازي نو دا د انسان د پاره لوی مصیبت دي لوی محلي لوی کور دي حکای کې سړی اوازي دا ځوان نه ځوان نه نو انسان په اجتماعیت خوشاله
اوس اجتماعیت خو ځان لا ګوري ډله ګوري چې په غم کې ما سره ای په خادای کې ما سره ای په تکلیف کې ما سره ای ځان لا به مرګري لازمان ګوري اوس دا پتا دا ته ځان لا مرګري ګوري او که بد نو دی وخت بد مرګري وګوري نو چې سبا ته نه تکلیف شي نو بیا ير د خدای کار دی بیا په خدای ورواړی الګ خپل غلطی په خدای مو وراړو الله خو فیصله کړی دي خو ستا په عمل کړی دي ستا د عمل ورته پته وا او دیو چې قران کې وایي وهديناه النجدين فإما شاكرا وإما كفورا ما وردا دواړه لارې خودلې دي خلار می وردم خودلې دا بدم هم خودلې دا فإما شاكرا وإما كفورا دغه خدا که شکر گزار ګرځي او که منکر ګرځي الله خو دواړه لارې درته خېلې دي تاله عقل سلیم در کړو تا سم لار پرې خدا په غلطه لار لاړې په خدای وراړې دا خو تعالی الله یو عقل در کړو یو پوهه در کړی وا تاوله غلط مرګره ځان له مرګره کو چې سبب استومانه او سبب خپای دی مقصد لبا الله انبیاء را لګل چې انسان ته د انسانیت غلا راوخی انسان ته د انسانانو سره ژوند تیرولو لار راوخی انسان ته د خپل رب سره د تعلق لار راوخی او په دې به انبیاء را لګل چا چې به انسانیت غلا خپل کړه نو هغه به انبیاء مرګري شو هغه به کامیاب شو او چا چې به انسانیت غلار پرې خدا نو بلال او تبای سره به مخامخ شو ما چې کمایاتونه لوستیو په دې کې ما الله دی او پیغمبر ذکر کوي چې هغه پیغمبر په داسې قوم کې داسې علاقه کې راغلو چې هغه تجارتي لار وا د ټولي دنیا بار احمر باندې چې کله به خلک را پوري شو نو دو لارې وي یو خطه باندې تللی وه ادویمه په بره مدینې ته د مدینې نه بیا شام او داسې به راتله تر چینه پورې خلکو به تجارت کو او دغه مدین یو لویه منډهی وه ما په خپل هغه ځای کتلی زه تلی ما هغه کورونه کتلی دي هغه علاقه مې کتلی ده او بیا تر هغه دریاو پورې رسېدلی ما چې زه وګورم چې دا لاره څنګه وه یو تجارتي لاز وه او تجارتي لاره باندې هوښیار خلک دي ځکه هغوی تجارت کوي او دا د دنیا د همیشه دغه لارې اوس هم یو طرف ته چین لار روانه کړې تجارت او هغوی سی پیک روان کړی د چین نه را روان کړی او سنټرل ایشیا ته وباسي بل طرف ته د انډیا نه امریکې لار روانه کړې ده او ګلف ته هغه عربو ته وباسي جنگ د لارو دی رالی پکې ته مسلمان او ترالی یو دیو می سمالی او بل دیو می سمالی او ته ځان نه خبر نشوي نقصان تاو چات که مرگری تا ځان له ناکاره خوښړل او بیا راړې په الله باندې که تا ځان له هوښیار مرګري اغستی وی او تا ځان پوهه کړی وی زما مهربان نن به دا انجام نه و خو نه یې د بل منل او نه په خپله پوهېدې ګینې چغې خو درته خلکو والې وي داسې یو تجارتي لار وه پای کې الله حضرت شعیب علیہ السلام راولیږو او شعیب علیہ السلام چې راغی خطیب الانبیاء نو هغه وایي ویلا مدین اخاهم شعیبا
مدین والاو دالی گلیو منگا یود دی حضرت شعیب علیہ السلام قال یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو اغوی وازما قوما دیو اللہ عبادتو کئی بغیر دا اللہ نبل الہ بل حاجت روانیشتا اول تعلق دا اللہ سر جوڑی او دا چا تعلق چه دا اللہ سر جوڑ چه دا اغا تعلق بیا دا انسانانو سرم برابری او دا چا تعلق چه دا اللہ سر نیو دا انسانانو سر اغا معاملہ چرتا هم سمنشی کولے با سڑے ہو یرا دیر زبرگ سڑے دے دیر خ سڑے دے خو معاملات خرابی دا دے دا زبرگای جامع بزانی چولے دا حدیث کے راضی یلبسون جلود الظان من اللین وقلوبهم قلوب الذئاب پزان بے دا گڑو سرمنی چولی او زڑون بے دا شرمخانوی نن دیر مخلوق دا سے دے چه پزان بے دا گڑی سرمنا چولی گڑا گڑا بکی زڑ بے دا شرمخانوی او پتا لو لگی چه کالا تور سر معاملاتو کے نو تا تا پتا لگی چه سورہ دھوکا بازو قرآن منگ دا دا خی چه اجتماعیت جوڑ کا او دا اجتماعیت انجام بیا خی سوک چه پاگا اجتماعیت کے راغلی او دا خیارو سر یوزائی شوی دی حضرت شعیب علیہ السلام وردوئی فقالا یا قوم عبد اللہ ورجو اليوم الآخرہ شعیب علیہ السلام وازما قوما عبادتو گئی دا اللہ ورجو اليوم الآخرہ امیدو ساتھ ایدر وزد آخرت ولا داثو فی الارض مفسدین مگر زائز مگا کے فساد کا ان کی گورا انبیاء دا توحید آواز ام کو خود فساد خلاف ام کو نن چی مولاد اللہ سا فساد جوڑ شی پر نس خبر اب فساد جوڑ گی نو تد آئی تد انبیاء کا کار کے چکانزل او بد رد او فساد جنگونا جگڑی پر نس خبر نو تا دا انبیاء میشنو چلو کم قوم چه دا آغا سر اوزائش اجتماعیت دا اخیارو سر خواه کنو آغا کامیاب شو او کم قوم چه آغا اجتماعیت پری خود دا اخیار مرگرتیائی پری خود انو قرآن وی فَكَذَّبُوا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ دای تکذیبو گد حرد شعیب انیول دای لرچغی فاسبہو فی داریم جاثمین انجام داش چو گردی دل بکورونو کی پڑمخی برات چاچے دا حق پرستو مرگرتیا کردی دا اجتماعیت دا غی سر جوڑ کرے اگا کامیاب شو او چاچے اگا اجتماعیت پر خود دے داغا اخیارو مرگرتی آئی پر خودی دا لارل کل یو دای پڑ مخی پراتا و کل بل دای پڑ مخی پراتا زمان محترم مرگرو اجتماعیت ما پری دی او کم سڑی چه اجتماعیت پری خود اگلار رک شو او چاچ اجتماعیت او مرگرتیا دو اخیارو سروکڑا اگا کامیاب شنن دا اللہ احسان دے دا گورا پالڈان ڈیرائی کیو دا دورا مرگری دا دی مرگر محنتو اللہ دی لڈیر اجر ورکی اصل کی بیان میں خمق کی تفصیلی شوی دی ما خواسی اگا خلاصہ وی کور ترکانان جوڑ کی آخری کی والا یو سڑے راولی وی دے بولا رنگون ور کی پوچا پا کیا گا ہوئی ما خدا مرگری پوچے لراولی زبا کی اصل اک برش مرشو ما نور خو خبر دی کڑی او خلاصہ کڑی وزا صرف اگا حسن او خائص اغیلا پیدا کما اللہ دے زمان پمیانس کے دغا مینی و محبتونا ہمیشہ آباد لری او اللہ دے مرگر و لاجر عظیم ورکی چدائی دا محنت کئی زان کڑائی تاسو راگواری منگ راگواری زمان ڈیوٹی دا او زمان ذمہ داری دا و لحاظ دائی منی چه منگ لیٹے امراکا نو اللہ دے دای خوشحال کی او اللہ زمانہ تر مرگ دا قرآن او دا سنت خدمت والی
هغه خلک چا چې موږ له قرآن په لاس کې را کړو حضرت شیخ القرآن او د هغه ملګري مولانا عبدالعزیز چې په دې کلي کې کم کار کړی الله دې د هغه قبر منور کی او الله د هغه مشرانو قبرونه منور کی وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. عزیزان یو اعلان وورئ ان شاء الله په دې میاشت کې چې د اکتوبر میاشت روانه ده په 24 25 26 او 27 اکتوبر جمعرات جمعه هفته اتوار زمونږه عظیم الشان عالمی روحانی تبلیغی اصلاحی 4 روزه اجتماع د اجتماع پنځپیر تاسو په ټول هغه کې شرکت کوئ ان شاء الله تعالی. الله خوشاله کا حضرت شیخ سے دعا کې به تاسو ته اجازه ته منځونه کوئ ان شاء الله. استغفار او درود وای استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قونا في رضاك وخذل الخير بناصيتنا وجل الاسلام منتهى رجائنا. دعا کوي سور مسلمانان رونه خويندې مشران کشران چې هغه وفات شوي دي الله د هغې ټولو قبرونه منور کړي. که چا دعا غوښتي او که نه یې غوښتې الله د هغې ټولو قبرونه منور کړي او الله د هغه جهان ښایسته کړي. څه بیماران دي مرګرو دعاګانې غوښتي دي دعا وکړئ چې الله هغې ټول له شفای کامله ورکړي. زما مشره خور او یو خوریی هغه په هسپتال کې دي دعا وکړئ چې الله هغوی له هم صحت کامله ورکړي. څومره ملګري چې دې ځای ته راغلي او چا څه حوایج او ضرورتونه دي الله دې په خپل فضل او احسان باندې پوره کړي. جیلیان دې الله په خوشحالو باندې خپلو کورونو ته راولي. د چا دشمنۍ او تربګنۍ الله دې هغه ختم کړي او الله دې په دوستۍ باندې بدلې کړي. الله دې مسلمانانو ملکونو کې اتفاق او اتحاد راولي او الله دې مسلمانانو ملکونو کې امن راولي. خصوصا زمونږ دا ملک پاکستان چې دا د مسلمانانو پناهګاه ده الله دې دا د امن او د خوشحالۍ ځای وګرځوي. هغه مدارس هغه ځایونه چې کې د الله د دین خدمت کېږي الله دې د هغې حفاظت وکړي. څومره ملګرو چې دې ځای کې دا خدمت کړی دی انتظام یې کړی دی څوک راغلي دي زنانو کورونو کې غوږې ښودی دی الله یې د ټولو حاجتونه ترسره کړي او الله یې د ټولو نه هغه اعمال څرګند کړي چې زموږ رب یې زموږ نه رضا شي او الله یې زموږ د ټولو خاتمه په ایمان باندې کړي او الله دې موږ د ایمان سره دنیا نه بوځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.